نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. مخکې الله پاک عام کتاب ذکر کړو او دلته الله پاک خاص کتاب ذکر کړی د عام کتاب نه وروسته کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې وو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیاته مناظره او مباحثه د مشرکانو سره و او چې کله بیا مدینه منوره ته مهاجر شو نو په مدینه منوره کې یو اوس او خزرج و دوی خو امیان او بل يهود اوسېدو يهود اهل العلم و نو يهود په اعتبار د نفره او په اعتبار د عدد سره کم و لیکن اهل علم و نو د اهل علم والی په وجه باندې حاکم خلق و او د دوی ایمان ته د ټولو خلقو سترګې وي چې دوی ایمان راوړی وي ټول خلق به مؤمنان شوي وي د اهل علم خو دوی زد شروع کړو نو الله پاک دوی ته دوه قسمه تنبیه ورکوي یو خاصه د ترغیب تنبیه ورته ورکوي ترغیبات ورته ذکر کوي د نعمتونو ذکر ورته کوي او بل ترهیب نو دوه قسمه تنبیهات الله دوی ته ذکر کوي مخکې خو د عام نعمتونو ذکر وو په عام نعمتونو کې په انسان باندې دومره احسان نه راځي او دومره غیرت او احساس نه راپارېږي څومره چې په خاصو نعمتونو باندې د انسان غیرت او احساس راپارېږي نو مخکې اگر چې په یهودو باندې د نعمتونو تذکره شوې وه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الناسو کې یهود داخل وو خو دلته الله پاک د خاصو نعمتونو تذکره چې یوازې په یهودو یې کړې ده د دې تذکره الله پاک کوي الله پاک فرمایي یا بني اسرائیل بني جمع د ابن ده د جمع تکسیری سره مشابه ده یوازې نارینه او اولادونو ته وایي خو د اضافت په وخت کې بیا په نارینه او په زنانه او دواړو باندې اطلاق کېږي بني د بنا نه ده بنا آبادۍ ته وایي ابن ته زوی تم ځکه زوی وایي چې دا مبنا علیه د پاره د پلار ده په ده باندې آبادي کېږي د پلار یعنی د پلار آبادي ده یا بني اسرائیل اسرائیل د عجمی لفظ ده د دوه کلمو نه مرکب ده یو اسرا او بل ایل د الله په اسماء کې یو اسم ده او اسرا چې ده په معنا د عبد یعنی عبد ایل عبد د الله یا په معنا د صفوه سره ده د مختار یا په معنا د انسان یا په معنا د مهاجر نو الله پاک دوی ته وایي چې یا بني اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام نو اسرا په معنا د عبد او ایل په معنا د الله یعنی یا اولاد د عبد الله نو الله پاک نه تعبیر په اسرائیل باندې وکړو یا بني اسرائیل دې لقب ته مضاف کړو الله پاک دوی ته ترغیب ورکړي د طاعات طرف ته زه یو چاته وایم چې یا زیاده د الله اطاعت کوه دا دومره مؤثره کلمه نه ده او کدا ورته ویم چې ابن الصالح نو دا به مؤکده کلمه ده نو الله پاک مؤکده کلمه ذکر کړه چې تاسو د پیغمبر اولاد یې اذکروا نعمتي اذکروا د ذکر نه دی یا د ذکر نه دی ذکر او ذکر بعض علما فرمایي چې د دواړو یو معنا ده یکونان باللسان والجنان په ژبه باندې وي که په زړه باندې وي په ژبه باندې چې وي دې ته ذکر هم وایي ذکر هم ورته وایي چې په زړه باندې وي دې ته ذکر هم وایي او ذکر هم وایي خو امام کسائی رحمه الله فرمایي چې نام ذکر باللسان دی او ذکر چې دی بالجنان دی دلته مقصود اذکرو که د ذکر نشي نو په ژبه یاد کوي او که د ذکر نشي نو په زړه یاد کوي د یادولو نه مقصد شکر کول دي اذکرو یعنی اشکرو د الله شکر ادا کوي اشکرو نعمتي شکر ادا کوي زما د نعمت اضافت د نعمت دی یا ضمیر ته د استغراق د پاره ده یعنی زما د ټول نعمتونو او یا اضافت د تشریف د پاره ده د الله نعمتونه عظیم الشان او عظیم المرتبه نو زما د نعمتونو شکر ادا کوي التي انعمت عليكم اغه نعمتنا الله پاک فرمای انعمت عليكم چې ما د اغه انعام پتا سو باندې کړی دی چې هغه فلق البحر د سمندر چول دي او الانجاء من فرعون د فرعون نه نجات ورکول دي او دارنګي تذلیل الغمام اوریز د اوریزي سورې جوړول دي
دارنګ ورسته بیانېږي انزال المن والسلوى الله پاک دوی باندې د من او د سلوا نعمتونه نازل کړل نو دا ډیر نعمتونه دي دا زمان نعمتونه یاد کړئ واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم تاسو وفاو کوي زما په عهد اوفي بعهدكم زب وفاو کوم تاسو په عهد باندې نو اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم پدې کې دوه احتمال دي اول احتمال پدې کې دا ده چې اوفوا بعهدي فاول عهدي کې اضافت د عهد دا فاعل ته وشي او اوفي بعهدكم کې اضافت د عهد مفعول ته وشي نو اول عهد فاعل ته مضاف ده دویم عهد مفعول ته مضاف ده دا روح المانی لیکلي دي چې اول عهد فاعل ته مضاف ده او دویم عهد مفعول ته مضاف ده خو د دې اضافت طریقه به صحیح ګوره د دې اضافت طریقه بدای چې اوفو بعهدي اول عهد په فاعل ته مضاف کی نو اول عهد په معنا د امر سره کی امری وصیتی اول عهد په معنا د امر او د وصیت نو چې اول عهد په معنا د امر او د وصیت سره کی نو دایا دا مضاف الیه دا په حقیقت کې فاعل د پاره د امر ده او فاعل د پاره د وصیت ده وصیت کوون کې الله ده امر کوون کې الله ده نو اول عهد ځکه فاعل ته مضاف ده او اوفي بعهدكم زب وفاوكم استاسو په عهد باندې دویم عهد مفعول ته مضاف ده یعنی زب پورا کم وعده خپل چې استاسو سره نه کړی دا اوفي بعهدكم الله چې د دې سره کوم وعده کړی دا زب هغه پورا کم نو اول عهد په معنا د امر او د وصیت دویم عهد په معنا د وعده نو په اول کې اضافت فاعل ته دویم کې اضافت مفعول ته الله پاک په یوځای کې د دې دوړو عهدونو ذکر کوي الله پاک فرمایي ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا ترديز پوری دا اول عهدی بیان دی الله پاک بني اسرائيل ته ویلي چې اني معكم زستاسو سره يم ولئن اقمتم الصلاه فتاسو سم ادا کوم واتيتم الزکات او تاسو زکات ورکړو وامنتم برسول زما په پیغمبرانو ایمان راوړو وحذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا دا هغه عهد چې الله پاک دوی ته د امر کړو امر او وصیت ورته کړو اوفو بعهدي تاسو پورواله وکي بعهدي سمانا اوفي بعهدي يعني پورا کوي زما حکم اوفو تاسو وفاو کوي بعهدي يعني بامري ووصيتي زما په امر او زما په وصیت ما چې کوم امر او وصیت ترته کړی دا پورا کوي الله په دغه ورته امر کړو چې مونږ کوی روزه نیسئ زکات ورکوي الله ته قرض حسنه ورکوي الله په دې امر ورته کړو تر دې ځې پورې د عهدي بیان دی او په امدی آیات کې الله پاک بیا ورسته فرمایي لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري لأكفرن دا د عهدکم بیا بیان دی عهدکم یعنی زب پورا کم هغه خپل وعده چې تاسو سره مې کړی ده عهدکم په معنا پوه شو تاسو په داسې ترجمه کوئ وعده تاسو داسې ترجمه وکړئ او فی زب پورا کم زب وفاوکم بعهدکم سمعنا ووعده خپل چې تاسو سره مې کړی ده عهد زما کوم چې تاسو سره مې کړی په خبره پوه شو زب پورواله وکم پاغه وعده خپل چې تاسو سره مې کړی ده نو په اول کې اضافت د عهد فاعل ته وشو او په دویم کې اضافت د عهد مفعول ته وشو نو د اول معنا دا ده چې زب پورواله وکم او فتاسو پورواله وکي بعهدي په حکم زمان چې ما کړی ده یعنی زما حکم پورا کوي او فی زب پورواله وکم وفا وکم بعهدکم فاغه وعده خپل چې تاسو سره مې کړی ده نو کوم مفعول به شو او امام مجاهد رحمه الله فرمایي چې عهدي او عهدکم په دواړو کې اضافت مفعول ته ده نو اوفو بعهدي یعنی اوفو بما عاهدتموني تاسو پورواله وکړئ بعهدي
اوفو بعهدی تاسو پورواله وکي بعهدی فاغه عهد خپل چې زما سره کړی دی اضافت ته مصدر چې مفعول بشي ای يهود تاسو پورواله وکي بعهدی فاغه عهد خپل باندې فاغه وعده خپل باندې چې زما سره کړی دی اوفي بعهدکم زب پورواله وکم فاغه وعده خپل باندې چې تاسو سره مې کړی دی نو په دواړو کې اضافت د مصدر مفعول توشو و ایای فرهبون الله پاک فرمایي و ایای خاص زمانه فرهبون تاسو ویریږئ ایای ضمیر منصوبه منفصله ده او د نسب د فعل مقدر د وجنه ده هغه فعل مقدر مفسر او د ورسته فرهبون دغه لپاره تفسیر نو تقدیر د عبارت ده چې ارهبوا ایای زمانه ویریږئ دا ایای مفعول به د لپاره د فعل مقدره زمانه ویریږئ او دا ورسته فرهبون چې ده دا فاعل البعث جزایه ده اصل کې جزا محذوفه ده هغه بیا مفسره ده او دا فای په مفسر کې راغلی ده شرط مقدر ده تقدیر د عبارت ده ان کنتم ترهبون فرهبونی کتا سو د چانه ویریږئ نو زمانه ویریږئ و ایای فرهبون فرهبون ارهاب الخوف مطلقا او بعض علماء فرمایي چې نه الخوف مطلقا تنوي بلکې الخوف مع تحرز چې ویریږم او ځانم ساتي ویریدل سره د ځان د ساتلو نه دې ته ویل شي خوف او ارهاب و ایای فرهبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم او تاسو ایمان راوړئ بما ما موصوله ده او انزلت ورتسله ده سله کې عائد حذف دی چې انزلته دی وآمنوا بما انزلت تاسو ایمان راوړئ په هغه کتاب باندې چې ما نازل کړی دی مصدقا دا حال دی د موصول نه د معنا حال دی او یا حال دی د هغه ضمیر محذوفه نه په انزلتو کې نو آمنوا بما ایمان راوړئ په قرآن باندې په حال کون دی قرآن کې مصدقا چې تصدیق کوون کې دی یا انزلته ده هو ضمیرم دی ما تراجع دی هغه ورته ذل حال کا یو شی دی حال دا چې دا کتاب مصدقا تصدیق کوون کې دی لما معكم لام زائد دی مقویه للعمل او ما معكم دا مفعول به د لپاره د مصدقا دی چې دا کتاب تصدیق کوون کې دی مصدق به څه شی دی ما معكم هغه تورات دی چې تاسو سره دی نو د دوه وجنه ایمان راوړی یو د دې وجنه چې انزلتو دا قران ما نازل کړی دی الله چې کوم شی نازل کړی وي نو پاکي باندې ایمان راوړل ضروری دی دویم د دې وجنه چې دا کتاب مصدقم دی لما معكم تاسو د تورات سره د لپاره تصدیق کوون کې دی نو دا دوه وجې ترغیبی د لپاره د ایمان دراوړلو دی په قران باندې مصدقا کې بعض علماء فرمایلی دي چې دا مصدقا ما خو درته ویلي چې د دې په ذل حال کې دوه احتمال دي یا ورته ذل حال ما ده یا د انزلته ضمیر دی هغه ضمیر چې حذف شوی دی بعض علما فرمایي چې انزلتو کې چې کوم دا د فاعل ضمیر دی او دغه ذل حال دی انزلتو چې ما نازل کړي په داسې حال کې چې زه چې ما مصدقا لما معكم الله وی زه تصدیق کوم کې دا هغه تورات چې تاسو سره ده نو دا حالیت صحیح نه ده دا توجیه صحیح نه ده وجه دا چې دلته الله پاک دوی ته ترغیب د ایمان ورکړي په قران نو د قران د لپاره دوه وجې ترغیبي الله پاک بیانوي یو دا چې دا الله نازل کړی دی دویم دا چې دا تصدیق کوون کې دا هغه تورات چې د دوی سره ده تصدیق ور سره پسې کوي ناظر حسب ما نعت فيها تصدیق د تورات دا شي کړی دی په تورات کې چې د قران صفات ذکر شوی قران په هغه صفاتو موصوف دی نو بالکل د تورات د آیتونو تصدیق د تورات په بعضي آیتونو کې راغلی چې داسې کتاب به الله پاک نازلې هغه شي کتاب الله پاک نازل کړو نو ناظر حسب ما نعت فيها دویمه طریقه د مطابقت دا ده چې په اصول د دین کې ور سره موافقت ده کوم اصول چې په تورات کې دغه اصول په قران کې دي او یا دا موافقت په غیر منسوخ احکام کې ده غیر منسوخ احکام غیر دارنګ قصص او امثال چې هغه کې نسخ نه راځي نو په غیر منسوخ اشیاء کې ور سره موافق ده ولا تكونوا اول کافر به ولا تكونوا الله پاک فرمایي تاسو مکیږئ اول کافر به اولا ورسته د فریقین تقدیر مون لګو
ولا تكونوا اول فريق كافرين به پدې کې دفع د اعتراض کوو اعتراض داسې واردېږي چې ګوره لا تكونوا اول کافرین د اوله د لپاره مضاف الیه دی او اوله خبر د لپاره د تکونو دی تکونو کې اسم جمع ده لا تكونوا مکه وی تاسو ټول اول کافرین اول یو کافر نو د ټولو نه خو اول یو کافر نشو جوړېدی لس کسه چې یو کافران شنو دا لس وړه اولنی کافرانی دا لس وړه یو کافر نه او دلته د ډیرو نه یو جوړ شو لا تكونوا چې څومره يهود دي یو لک دي دوه لک دي یو کرور دي نو دا ټول يهود چې دی اول یو کافر مو جوړېږي نو د ټولو نه به یو څنګه جوړ کړو اول یو کافر نو دلته فریقین مقدر کوو لا تكونوا اول فريق کافرین فریقین په لفظ کې مفرد ده کنه نو د کافرین د لپاره موصوف کېدی شي په لفظ کې مفرد ده او په معنا کې جمع ده نو د تکونو د لپاره خبر کېدی شي نو دا چې لفظ مقدر کو چې لفظا مفردی او معنا جمعي چې لفظا مفرد شنو د کافرین د لپاره موصوف او چې معنا جمع شو نو د تکونو د لپاره خبر شو لا تكونوا اول کافرین کې عموم السلب ده یعنی سلب کلی ده رفع د ایجاب کلی نه ده رفع د ایجاب کلی دا مطلب چې مجموعه د ټولو اول کافر ما جوړېږي یو قدر کې اول کافر جوړ شنو پروا نه لري خدا مجموعه یو لک یا دو لک يهود دي دا مجموعي ته چې نه متوجي شي نو دا مجموعه د ځان اول د کافر ما جوړوي او یو کده ځان نه در کې اول کافر جوړي نو پروا نه لري دا رفع د ایجاب کلی ده او سلب کلی ده سلب کلی چې نه مجموع هر یو اول کافر ما جوړېږي نو سلب کلی ده رفع د ایجاب کلی نه ده تفاسیر کې دلته لیکلي چې عموم السلب یعنی مطلب دا دی چې سلب کلی ده لکه الله پاک فرمایي لا تطيع كل حلاف مطلب دا نه دی چې د مجموعي د حلاف اطاعت مکوا بلکې مطلب دا دی چې هر یو د حلاف اطاعت مکوا هر یو نو دلته هر یو تنف متوجه ده چې دا هر یو د ځان اوله ډله د کافرانو مو جوړوي هر جماعت ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا الله پاک فرمای ولا تشتروا استعاره بالتبعيه ده یعنی لا تستبدلوا الله پاک فرمای تاسو مبدلوي بآياتي دلته حذف د مضاف ده بالایمان بآياتي تاسو مبدلوي بالایمان بآياتي په مقابله د ایمان کې په آیاتونو زما نو څه شی مبدلوي ثمنن قليلا پیسې لګي دلته اصل کې ثمنن قليلا الله پاک ګور ولا تشتروا بآياتي اشترا په بازار کې د مبيعي کېږي که د ثمنو کېږي د مبيعي کېږي نو ثمنن قليلا فقال چې متاعا قليلا الله پاک ویلوي سامان لګ ما اخلي سامان لګ ځکه اخستل د سامان کېږي اخستل د پیسو نه کېږي پیسې خرڅيږي پیسې ورکول کېږي په مقابل کې سامان اخستل کېږي او دلته الله پاک د اخستلو نسبت سامان ته کړی دی الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې اصل مقصود دا و چې دا دنیا ټوله سامان ګرځېدلې وي او آخرت پکار دی چې مبيع وي آخرت قابلیت د مبيع والی لري او دنیا قابلیت د سامان والی لري پکار دی چې ټوله دنیا سامان وي نو الله دې نقطې ته اشاره کوي چې دا ټوله دنیا په منځله د سامان ده او تاسو دا سامان اخلئ غیر مقصود شی اخلئ او آیتونه ورکوي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما اخلي زما په بالایمان بآياتي په مقابله د ایمان کې په آیتونو زما باندې ثمنا قليلا پیسې لګي د دې آیات د سیاق او د سباق نه دار معلومیږي چې د خلقو د رضا او د اغوی د غرضونو د پاره د الله د آیتونو غلط مطلب بیانول او یا د الله د آیتونو پټول دا د امت په اجماع سره حرام دي دوی به دا کار کولو د الله د آیتونو غلط مطلب بیانولو د پیسو د پاره او یا به د الله آیتونو پټول د څه د پاره د پیسو د پاره لکه نن سبا د مرض الله پاک د ټولو ته معافي وکړي په موږ ټولو کې شته کله کله داسې موقع پیښه شي چې موږ حق نشو ویلی د 100 او د 1000 روپو لپاره کوي وایي هغه شی در باندې بنديږي نو الله پاک فرمای ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فدې خو شو ان شاء الله
دوی به آیتونه پټول مقابل کې به پیسې اخیستي یا به د آیتونو غلط مطلب بیانولو مقابل کې به پیسې اخیستي. زما یو څه مرګري زه په پوینم چې دا بریلې او زما به ډېر احترام کول او ډېر پیسې به راکول. اخر په پوه شوم چې دا خو بل ډاله ده. نو به یو ځکه ډوډۍ راته کړو او خو ګډه لال کړو نو ټول ناشتو نو ما ته وایي غوابیان او پنځپیرانو په خلاف چې تا کوم بیان کړی دی چې د دوی په سیمون نه کیږي هغه له بیا راته وکړ. بس یو لس کسه ناستو مې لس کسو ته بیان خو نه کوي. دلته اوس د ډوډۍ پروګرام دی دې کې څوک تقریر نشي کولی دی ادبي مې مه کوئ خو مجبور کړم چې مجبور کړم نو ما ورته درې ډلو په سیمون نه کیږي غوابیان پنځپیران او بریلیان خو زیات تفصیل مې بریلیانو کې ورکړو نیمه ګنټه تفصیل چې دوی پسې دی وجه نه مون نه کیږي. بس هغه شو نه ګډان شو نه پیسې شو هر څه بند شو. نو ګوره ولا تكونوا ولا تشتروا بآياتي چې د الله د آیتونو غلط مطلب بیان کی او یا د الله آیتونو پټ کی. نو يهودو بدا کار کولو د پیسو په نیت. نو الله پاک فرمایي چې د پیسو د پاره دا کار مکوه حق وایا ته پیسې درته ملاويږي کنه ملاويږي. ها اوس په تعلیم باندې اجرت جایز ده کنه ده جایز په تعلیم باندې لکه تدریس د مدرسین کوي مو ټول تنخواګانې اخلو. شاه منصور بابا رحمه الله به فرمایل چې زه دیوبند ته لاړم داخله مې پکې وکړه چې استادان مې وکتل هغه په تدریس پیسې اخیستې وای الته مې سبق ونه ویلې بیا واپس راغلم بیا غورغشتو ته ولاړم غورغشتو مولانا صاحب په تدریس پیسې نه اخیستې بیا مې وای د سره دوره وکړه. شاه منصور بابا ډېر غټ ولیو. نو تعلیم باندې اجرت جایز ده کنه جایز ده. نو ګوره د امام مالک او د امام شافعي او د امام احمد ابن حنبل د دې دریو اړو په نسبت باندې جایز ده. په تعلیم باندې اجرت جایز ده. مدرس ته په تعلیم د قران په تعلیم د فقه په تعلیم د حدیثو اجرت جایز ده. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ناجایز وي تعلیم باندې اجرت تسوي ناجایز. امام سے په تعلیم باندې اجرت ته ناجایز وي. متأخرین احناف دوی فرمایي چې امام صاحب په زمانہ کې چې هغه په تعلیم باندې اجرت ته ناجایز ویلې ده نو د امام صاحب په زمانہ کې د بیت المال نه معلمینو ته تنخواګانې مقررې وي نو د خلکو نه تناخسته معلمینو ته به د بیت المال نه یو څه ورکېده د کور ضرورت به ور باندې پوره کېده. اوس که چېرته په تعلیم باندې اجرت هم وانه خیستلی شي او د بیت المال نه ورته څه مقرر نه دي نو په ولګه خو څوک وخت نشي تېرولی نه بیت المال ورکوي او نه په تعلیم باندې اجرت والی نو دا سلسله د تعلیم به بند شي. هدایي لیکلي دي نو بیا وروسته فقهاو اجازت ورکړی دی خو اجازت یې په هر هغه شي کې ورکړی دی چې د دین د بقا دپاره سبب وي. د هغې په تعلیم باندې د اجرت اخیستل جایز دي چې د دین د بقا دپاره سبب وي. تعلیم د حدیثو دا د دین د بقا دپاره سبب دی. مخکې بر بیت المال نه پیسې ورکولی کېدې اوس چې د بیت المال نه نه نو د مهتمم نه بیاتلې دا د دین د بقا دپاره سبب دی. که تعلیم د حدیثو ونه کړی شي نو دین به معطل شي. تعلیم د قرآن دی تعلیم د فقه دی دا ټول د دین د بقا دپاره اسباب دي نو په دې باندې د اجرت اخیستل جایز دي. او چې د دین د بقا دپاره سبب نه په هغې اوس هم اجرت اخیستل نه دي جایزه. ګوره اجرت خو د دې وجې نه جایز شو چې ضروریات د دین معطل نشي یعنی د دین د بقا دپاره د اجرت د اخیستلو فتوا علماو ورکړه چې دین باقي پاتې شي. نو کوم شی چې د دین د بقا دپاره سبب وي لکه اذان امامت د حدیث او د فقه تعلیم د قرآن تعلیم نو په دې اجرت اخیستل جایز دي. او کوم چې د دین د بقا دپاره سبب نه لکه ختم د تراویح او یا عام ختمونه نو په دې باندې اوسم اجرت اخیستل نه دي جایز ځکه دا خو د دین د بقا دپاره سبب نه دی. که تراویح کې ختم وکړی شي که ونه کړی شي د دین بقا بیا هم شته دین ته څه نقصان نه رسېږي. نو دا د ضروریاتو د دین نه نه دی خو ځان ته تراویح وکړه ختم کې مه کوه نو ختم خو څه فرض نه دی که نه نو به هر تقدیر ختم چې دی دا د دین د بقا دپاره سبب نه دی نو په دې اجرت اخیستل نه دي جایز. نو قاری صاحب به د تراویح په ختم کې اجرت نه مقرر دي چې دومره پیسې به راکوئ بیا ختم کوم اجرت که نه مقرروي او المعروف کالمشروط وي بیا هم ناجایز دی. یعنی که پیسې ورکوي دا کلي والا بیا ختم کوي او که پیسې نه ورکوي بس د ده په زړه کې دا دی چې بیا ختم نه کوم دا هم المعروف کالمشروط دی بیا هم دته ناجایز دی.
که اجرت مقرر کړو ام ناجایز دی. دا دوه. او دریم دا د قاری صاحبانو ختمونه دي چې په کورونو کې خلکو ته کوي، دا ختم کړه د ایصال الثواب د پاره، نو په دې اجرت اخیستل ناجایز دي. لکه مړی شوی و د مړي د پاره ختم کړي، نو دا اجرت اخیستل په ځکه چې ناجایز دي چې په دې کې ثواب دی نه کیږي، ځکه تاسو اجرت واخیستو نو ثواب دې څنګه وشو. او کله ایصال الثواب د پاره نو د دنیوي غرض د پاره، لکه بنگله کې برکت د پاره خوري نه جوړ کړي دی د دې لپاره چې برکتی شي، نو د دې لپاره ختم کړي، نو د دنیوي غرض د پاره به په اجرت اخیستل جایز دي د دنیوي غرض د پاره. لکه حضرت جابر رضی الله عنه چې لړم چې چله ملک د کلی ملک لړم چې چله دم کړو او اجرت په واخیستو، نو د قران تلاوت وکړو، سورته فاتحه تلاوت کړو، خو د دنیوي غرض د پاره او په دې اجرت واخیستو، نو د دنیوي غرض د پاره ور باندې اجرت اخیستل جایز دي. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الله پاک فرمای خاص زمانو ویریږي ایاي فتقون، دا څه دی لکه ایاي فرهبون چې مخکې ما د تفسیر وکړو. ایاي مفعول به د لپاره د فعل مقدر دی چې اتقوا ایاي ان کنتم تتقون فاتقوني. ولا تلبسوا الحق بالباطل. الله پاک فرمای مګر دوی حق د باطل سره، بالباطل کې کبا د تعدیت لپاره کوي، نو ترجمه ډیره اسانه ده، حق رواخله او د باطل سره ګډ کوي، نو دا څه مکوي. او کبا د استعانت د پاره شي او د سببیت د پاره شي، نو بیا به معنا دی لا تلبسوا الحق، مشتبه مگر زوی حق بالباطل په سبب د باطل باندې، یا به بعد سببیت د پاره د باطل سره به خلط نه راغلی، بلکې حق به مشتبه ګرځیدلی، حق مشتبه مگر زوی بالباطل په سبب د باطل، نو یا بعد تعدیت د پاره ده یا بعد استعانت د پاره ده. الف لام په الحق کې د عهد د پاره ده. مراد د الحق نه هغه حق دی چې الله په تورات کې نازل کړو، الحق المنزل فی التورات، کوم حق چې الله په تورات کې نازل کړو دا مګړوي بالباطل، د باطل کې الف لام د عهد د پاره ده. مراد رنه هغه باطل دی چې دوی اختراع کړي و، د ځان نه دوی کوم شیان جوړ کړي په تورات کې لیکلي. نو لا تلبسوا الحق یعنی الحق المنزل في التوراة بالباطل، یعنی بالباطل الذي اخترعتموه وكتبتموه، دا هغه باطل سره چې تاسو دا هغه اختراع کړی دا او په خپل غوتم په تورات کې لیکل دي. بعض علما الحق کې الف لام عهدی داسې ګرځي چې د دین اسلام مراد ده او د باطل نه يهوديت مراد ده، یعنی اسلام د يهوديت سره مګډوي، اسلام د يهوديت سره مګډوي چې هم په اسلام عمل کوي هم په يهوديت. لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د ځان سره داسې فیصله کړې و چې په اسلام کې د جمعې ورځ بهتره ده او په يهودو کې د خالی ورځ بهتره ده، نو زه به داسې کوم چې د دوه ورځو تعظیم وکوم، د جمعې د ورځې بم کوم دا به د اسلام تقاضا شي، او د خالی د ورځې بم کوم دا به د يهوديت تقاضا شي. نو الله پاک فرمایي چې يهوديت د اسلام سره مګډوي، بلکې ادخلوا فی السلم کافه وتکتموا الحق. تکتموا کې دوه احتمال دي، دا که په تلبسو ور عطف کوي نو مجزوم به وي، نو لا تلبسوا او لا تکتموا، ما حق د باطل سره ګډوي او ما حق پټوي، می پټوي مې د باطل سره ګډوي. ګوره نه د دوړو فعلینو نه ده، دا دوړه کارونه مکوي. حق د باطل سره ګډول په نظر سره من سمعه ته چې څوک حق اوري، او د حق پټول کتمان د حق دا په نظر سره هغه چاته لم يسمعه چې حق نه اوریدل، نو چا چې حق اوریدل هغه ته حق د باطل سره مګډوي، او چا چې حق نه اوریدل دا غن حق م پټوي. وشو نو لا تلبسوا الحق بالباطل، دا په نظر سره چاته شو من سمعه ته چا چې حق اوریدل، وتكتموا الحق په نظر سره چاته شو من لم يسمعه ته چې حق نه اوریدل. وانتم تعلمون. الله پاک فرمایي تاسو او حال دا چې تاسو پوهیږئ، دا جمله حالیه ده، حال دا چې تاسو پوهیږئ، پس پوهیږئ مفعول به ورته مقدر ده. انکم لابسون کاتبون، تاسو په دې پوهیږئ چې تاسو حق مخلوط کوي من سمعه ته او پټوي د هغه چانه چې نه اوریدل. انکم لابسون کاتمون
واقیموا الصلاة الله پاک فرمای سم ادا کوي منځ صلوات خمسه ترنه مراد دي دا پنځه منځونه سم ادا کوي وآتوا الزکات ور کوي زکات په اصل کې نما او طهارت ته وایي د زکات په وجه باندې په مال کې برکت هم راځي ډیریږي او مال ور باندې پاکيږي نو آتوا الزکات ورکعوا مع الراکعين الله پاک فرمایي تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره ذکر د جز د مراد ترنه کول دي یعنی صلوا مع المصلين منذ کوي د منکوونکو سره الله پاک ذکر د جز کړي دي او به د دې خاص جز ذکر کړي دي چې رکوع ده د دې وجه دا ده چې د يهودو په منځ کې رکوع نه و لیکن صحیح وجه دا ده چې مدرک د رکوع مدرک د رکعات ده مدرک د رکوع مدرک د رکعات ده او مدرک د سجدي مدرک د رکعات نه ده کله چې ته جمعه تلاشي او امام په رکوع کې وي او تو سره په رکوع کې شریک شې نو د رکعات ته وشو مدرک د رکوع مدرک د رکعات ده او که امام په سجده کې او تو سره په سجده کې شریک شوي نو د رکعات ته ونه شو پوه شئ نتیجه کې درته د ترک د رفع الیدین یو دلیل وایم رفع الیدین په رکوع کې ناجایز ده پوه شئ ګوره یو د امامانو رفع الیدین ده او یو د دیوابیانو رفع الیدین ده زمون تشدد د وابیانو د رفع الیدین په خلاف دی د امامانو د رفع الیدین په خلاف زمون تشدد نشته په امامانو کې دو استادان دي او دو شاګردان دي امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله دا دواړه استادان دي امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دا دواړه شاګردان دي دا استادان وایي چې په رکوع کې رفع الیدین مکوه او دا شاګردان د رکوع د رفع الیدین قایل دي بهر تقدیر دواړه استادان هم دا وایي چې رفع الیدین جایز ده خو ترک اولاد شاګردان وایي چې ترک جایز ده خو کول اولادي د دوی په مابین کې اختلاف په اولویت کې ده استادان وایي چې په حدیثو کې تعارض ده نو تطبیق یا ترجیح یا نسخ یا توقف پکار ده شاګردان هم وایي چې په حدیثو کې تعارض ده تطبیق یا ترجیح یا نسخ یا توقف پکار ده یو ځکه باب د رفع الیدین ده بل ځکه باب د ترک رفع الیدین ده نو چې دواړه بابونه شته نو یا پکې تطبیق وکا یا پکې ترجیح وکا یا پکې نسخ وکا یا پکې توقف وکا خو معنی بدواړه لدی وجه موږ د امامانو د رفع الیدین په خلاف تشدد نکوو هغه په اصول بنا ده صحیح اصول څه په تعارض کې څلور دي تطبیق ترجیح نسخ توقف په دې اصول بنا ده دا غیر رفع الیدین او د دې استادانو ترک د رفع الیدین په دې اصول بنا ده چې په اصول بنا یې کې څه اشکال مونږ نه لرو د وابیانو رفع الیدین دا په اصول نه ده بنا دا نه په تطبیق بنا ده نه په ترجیح بنا ده نه په نسخ بنا ده نه په توقف بنا ده بلکې دا په انکار بنا ده دوی وایي د رفع الیدین حدیث ته او د ترک د رفع الیدین یو حدیث هم نشته دا څه وایي نو په انکار د حدیثو بنا ده د پرویزیان لا اله الا الله محمد رسول الله په انکار د حدیثو بنا ده موږ ورسره نه مونږ لا اله الا الله ورسره نه مونږ د دوی لا اله الا الله نه مونږ یعنی په دې باندې ورته مؤمنان نه وایي لا اله الا الله فی نفسه منو خو د پرویزی د خلینه نه مونږ یعنی پرویزی ته په مسلمان نه وایي ځکه دا کلمه په انکار د حدیثو بنا ده نو چې رفع الیدین د وبی په انکار د حدیثو بنا شنو د د پرویزی په مابین کې څه فرق دی دا خو د پرویزی نم بدتر شو پرویزی وی لا اله الا الله محمد رسول الله او څنګه ورسره کوي انکار د حدیثو اهم شي سره په څنګه انکار د حدیثو کوي او د رفع الیدین سره په څنګه انکار د حدیثو کوي نو د رفع الیدین به څنګه مونږ نو کوم شي چې په انکار د حدیثو بناوي هغه جایزي کنه جایزي ناجایز او حرامي لدی وجنه د وادون رفع الیدین ګناه او حرام ده دلیل په شو تاسو ته می دلیل وی تمانچې مثلا دوه کسو سره تمانچه د په اسلام آباد کې روان دي یو سره لیسنس شته بل سره نشته دا چا سره چې لیسنس شته پولیس نه نیسي او دا چا سره چې لیسنس نشته دا پولیس نیسي کدا یو ورته و چې اخم تمانچه دا او دام تمانچه دا نو څنګه هغه نه نیسي او مانیسي نو پولیس ورته وي هغه سره لیسنس ته او ستا سره لیسنس نشته دا تمانچه په اصول دا او ستا تمانچه به اصول دا نو د امامانو رفع الیدین اصولی ده او د دوی رفع الیدین به اصول ده لدی وجنه د دوی رفع الیدین حرام ده او د امامانو ته مون حرام نه وایو د امامانو رفع الیدین امامت مقتدیان دي ډیر وران دي ډیر قوي دي نو یو وبي چرته د دیر نه راغله ده او رفع الیدین کړي د ګریوان نه دی ولې چې د رفع الیدین دی ولې کړي نو هغه مولا ده هغه د فامیل دی په څه نه کوي نو دا ورته ګریوان نه نیولې رفع الیدین دی ولې کړي هغه ورته په حدیثو کې راغله وای حدیث کې نشته بس نیولې دی زور کړي دی هغه ورته وای حدیث کې شته کمزوري هغه د ډیر ورته کوي
بس ټلیفون ما ته ملاو کو دا ډیر ور نه کوي ما ته ملاو کو دا سړی رفول دین کړي دا مر نه ولې نو څه سره وکم نو ما ورته پرې دې څه سره کې نو هغه مولا ته ټلیفون وکړو بیت وای دا رفول دین په حدیث کې شته کنه بیت المقدس ته مونږ په حدیث کې شته کنه وای شته نشته مې ولی بیت المقدس ته مونږ نه کې وای دا خو منسوخ دی نو کومه رفول دین منسوخ دی وای چا ویلی چې منسوخ دی نو مې ابو داود ویلی چې منسوخ دی امام ابو داود ویلی دی امام نسائی ویلی دی امام ابن ماجه ویلی دی ټول ویلی چې منسوخ دی وای کنه ویلی چې منسوخ دی مې ګوره یو طرف ته باب د رفع الیدین لګولې دی اول به ورسته باب د ترک د رفع الیدین لګولې ترک څه ته وایي ترک او عدم کې فرق دی عدم دی ته وایي چې د اول نه کړي ترک دی ته وایي چې اول نه کړي به پریخي ترک هم دی ته وایي کنه ترک دی ته وایي چې یو شی شوی به پری خودلې شوی نو ترک د رفع الیدین یې رفع الیدین شوی به پری خودلې شوی هم دا د نس تعریف نه دی نس هم دی ته وایي چې یو شی زل شوی به پری خودلې شوی نو ابو داود دی ته باب د ترک د رفع الیدین لګی دا ترک دویم تعبیر د نس کې دی نس هم دی ته وایي چې یو کار شوی به پری خودلې شوی ترک هم دی ته وایي چې یو کار شوی به پری خودلې شوی نو ابو داود د ترک باب لګی ابن ماجه لګی نسائی لګی دا د ترک عنوان په نس کې دلالت کوي ها خبره نه بل طرف ته لاړه دا آیات د ترک د رفع الیدین لپاره دلیل دی ورکعوا مع الراکعين د ترک د رفع الیدین لپاره څلور دلایل دي په قران کې څلور دلایل قران کریم کې یو دلیل په قران کې دا دی ورکعوا مع الراکعين دا څنګه دلیل دی ګور الله پاک ذکر د رکوع کړه د مراد تر نمونځ دی الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې مدرک د رکوع مدرک د رکعات دی چې مدرک د رکوع مدرک د رکعات شو امام پر رکوع کې دی او تراغلی الله اکبر دی وکړو رکوع ته لاړې همداسې به کوي کنه دا اول الله اکبر دی وکړو رکوع ته لاړې دا اول الله اکبر خو د تکبیر تحریم شو او نور رکوع ته لاړې دویم الله اکبر دی ونکړو دا دویم الله اکبر در نه پاتې شو نو مونږ دی وشو کو نه شو په احادیثو کې راځي چې مونږ دی بیا وشو یو الله اکبر دی کړه دی دویم در نه پاتې دی مونږ دی وشو چې مونږ دی وشو دا دویم الله اکبر د رکوع دی چې دا در نه پاتې شي مونږ دی وشو نو چې الله اکبر پاتې دی مونږ دی کیږي نو چې رفع الیدین د الله اکبر چې دا پاتې دی نو په طریقې اوله باندې مونږ الله اکبر چې پاتې